الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نن زمونږ د سبق عنوان او موضوع د خپل پړوس او د خپل ګاونډیانو د حقوق په باره کې دی. پیغمبر علیه السلام په خپل مبارک احادیثو کې د خپلو ګاونډیانو سره ښه سلوک ساتل، د هغوی حقوق ادا کول او هغوی ته هیڅ قسمه تکلیف نه رسول، دا پیغمبر علیه السلام په خپل مبارک احادیثو کې موږ ته بیان کړي دي. بحیثیت یو مسلمان د پیغمبر علیه السلام مبارک حدیث اوریدل او بیا چې دی نو هغه په خپل عمل کې راوستل، دا د یو مسلمان پیشه ده، د یو مسلمان شان دی. تر کومه پورې چې د نورو مسلمانانو سره ښه سلوک ساتل، د هغوی سره ښه تعلق ساتل، د هغوی په مشکل کې په سخته کې په کار راتلل، دا زموږ یو ذمهواري ده. نو د هغې سره سره په خصوصا توګه باندې د خپل ګاونډیانو حقوق ادا کول او د هغوی سره ښه برتاو کول او ښه معامله کول، دا زموږ د دین یو بنیادي حصه ده. د پیغمبر علیه السلام د مبارک احادیثو نه د خپل ګاونډي او د خپل پړوس ته تکلیف رسول، د هغوی سره ښه برتاو نه کول، د هغوی سره ښه سلوک نه ساتل، پیغمبر علیه السلام هغې ته د ایمان نقص چې دی هغه بیان کړی دی. او تر دې چې په بعض روایتونو کې د هغې کس ایمان کامل نه دی، دا ارشاد فرمایلی دی، بلکې ارشاد فرمایي چې هغه مومن نشي کېدی چې د هغه نه چې دی نو خپل ګاونډي او خپل پړوسي چې دی د هغه د شر او د فساد نه چې دی محفوظ نه دی. لکه څنګه چې مونږ د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دا حدیث چې دی نو هغه تلاوت کړو، چې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایل: والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن. قسم په خدای، قسم به خدا چې مسلمان نه دی، مؤمن نه دی، قسم په خدای مؤمن نه دی، قسم په خدای مؤمن نه دی. پیغمبر علیه السلام چې دی نو درې پیرې قسم خوري او وایي چې مؤمن نشي کېدی. نو بیا صحابه تپوس کوي: من یا رسول الله؟ هغه څوک دی چې هغه مؤمن نشي کېدی؟ پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایل: الذي لا یأمن جاره بوائقا. دا هغه کس دی چې د هغه نه خپل پړوسي، خپل ګاونډی د هغه د مصایبو نه، د هغه د تکلیفاتو نه چې ډېر محفوظ نه دی. مطلب دا دی چې هغه ګاونډی د ده نه چې دی نو ډېر زیات چې دی نو په مشکل کې دی، د ده نه ډېر زیات په مصیبت کې دی، د ده نه ډېر زیات په تکلیف کې دی. نو هغه ګاونډي ته تکلیف رسول، هغه ته نقصان رسول، هغه چې دی نو پریشانه کول، نو دا چې دی نو دا د ایمان د نقص خبره ده. چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دغه کس چې کم ګاونډي ته دی نقصان او تکلیف وررسوي نو دی کامل ایمان والا نه دی. لا یؤمن جاره بوائقا، چې کم خپل پړوسي ته تکلیف او مصیبت وررسوي نو هغه کس چې دی نو د ایمان والا نه دی. نو ایمان خو پکې شته، خو لیکن د ایمان کامل نه دی، د په ایمان کې چې دی کمی دی. نو دې وجې نه عزتمندو زموږ چې څومره کېدی شي په خپل ګاونډ کې که مونږ فایده نشو وررسولی، نو په کار دا دی چې هغه ته مونږ نقصان هم ورونه رسو، هغه ته مونږ تکلیف ورونه رسو. یو روایت کې خدا دومره پورې راځي چې که تو بالفرض سالن پخې نو په سالن کې اوبه ډېرې وکړه
چې ستا خپل پړوسي او خپل ګاونډي ته چې دی نو هغه هم ورسې. نو د پیغمبر علیه السلام دا مبارک حدیث اورېدل بیا په دې باندې عمل کول دي. کله چې د انسان په علم کې یو خبره نه وي او دې په هغې عمل نه کوي نو دا دومره خطرناک خبره نه ده. خو لیکن کله چې د پیغمبر علیه السلام حدیث زمونږ په غوږونو باندې پرېوتل او په هغې باندې هغه مونږ واورېدلو نو په کار ده چې په هغې باندې مونږ عمل وکړو. نو معلومه شوله چې خپل ګاونډي ته تکلیف رسول دا چې دی نو زمونږ د ایمان کې کمی واقع کی، زمونږ ایمان چې دی نو هغه ناقص کوي، زمونږ ایمان چې دی نو هغه د دې د وجې نه چې دی هغه پوره کېدی نشي. نو خپل ګاونډیانو حقونه ادا کول، د خپل ګاونډیانو ته تکلیف نه رسول، خپل ګاونډیانو ته په مصیبت کې چې دی نه اچول، دا زمونږ د ایمان علامت دی. الله رب ذوالجلال دی په دې 2-3 خبرو باندې د عمل کول توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.